سمعنا صحاب النبي كرويتا ليس معنا صحاب شوي دا تفسير التحوال دفاره او دا تفسير التحوال دفاره وهل تدارون في القمر ايات ضرورتي الى ضرورت من اغه سومي ليله البدر وشپد چاد بدرتي بدر پچا باندې سوال سم سومي ايات سو بل چا تفسير تحوا دا معنا ليس كنا صحاب نبي په جهاد د رؤیت د قمر کې ورید نبی ورید دانوی قال ویلی لانا یا رسول الله صلی الله علیه پیغمبر قال پیغمبر اسلام فرمایي ما تدارو نفیرت الله تعالی تاسو به ضرر نه ملایوي یا تاسو ول چاته ضرر نه کوي په دې له چاته الله تبارک وتعالى کی او قیامت او قیامت الا کما تضارون لکه تاسو ته ضرر ملایوي فی احدهما یو یو د چاته د شمس د قمر کې شمس او د قمر کې دې کې نبی رسول الله مبارک ته اشاره وکړه او پیغمبر علیه السلام تعلیم بالمحال اشاره وکړه معنا دا ده رؤیت احدهما مضارب و ضرر و نو رؤیت د چاته د شمس او قمر کې دې کې وضرر وي کله چې د مر او د سپوږمۍ کې تاسو یو بل ته ضرر یا تاسو تکلیف ملاويږي نو رؤیت د واجب تعالی کې تکلیف دا ملاويږي نو معنا دا ده چې تاسو سبب بالکل ضرر نه وي یا تاسو بالکل چاته ضرر نشي رسولای لکه څنګه چې تاسو ضرر رؤیت احدهما کې اصلا بالکل تاسو ته نه ملاويږي دغه په اصل ضرر دا نه وي اذا كان يوم القيامه اذا كان تشهور القيامه اذن مؤذن اواز کی आवाज کوي يتبع كل امه تحويل شيء ولنا ما كان تعبد عبادة عبادت ولن تلا ينفع فما في بقاء شهادة يوسف كان نبينا عبد عبادت غير الله ما سوى الله من الأصنام دبوتان والأنصاب أغحى كانت جمع النصوص كم قدرولشي أغا كانت توليشي يا أغا كانت أغي عبادت ولشي من دون الله کافران مشرکان بلګیدل نو هغه بلګیدل بیا به ذبح کوله په دې باندې لپاره تقرب الى الهاتهم خپل خدایان د ځان دي دو هغه لپاره ذبح کوله قرباني به کوله دې لپاره خدایانو د ځان دي او پرېکو هر هغه شی چې هغه قدرت شي او عقیده تعظیم کولې شي هغه کاروي کوله هر څه دې ته نصوب مې لیکيږي جمعان صاحب دا جمعان صاحب راځي نو معنا دا چې دې ته نصوب چې هر شی قدرولې شي او د هغه تعظیم کولې شي الا يتساقطون في النار مگر دا وګورول شي په حتی دې پورې اذا لم يبقى الا من باقي پاتې نشي من مگر الا من مگر رسول کان شو يعبد الله عبادت الله تعالی وفات شي دې مفاجر نیکو ما او بدان وفات شي او هو الكتاب او بقایا د الكتاب اوبر بقایا د کتاب فاتشی مراد د کتاب نه رسول دي جديد وحدانیت د الله تبارک وتعالى اقرار کړی دی د دې ذاتنه مراد دي بقایا د چاله د کتاب اوپر جمع د فاضل را د کتاب بقایا چې د فاتشی موحدین دي ويدعى اليهود يهود برحو بلشي ويدعى راو بلشي لا يهود دي برحو بلشي او يهوديان ذکر کوي دغه چې د دې د مدد د مخکینه چې انا دین دې ځان د نصاراونه راهو ولشي چې دین د يهوديان دی ورولشي دې مخکې کړه ذکر دې ملت په ملت د نصاراو باندې مخکینه ول بدیرو ولشي فيقال دې ته دې او قائل دې لپاره ملک موکل له هغه ملک موکل ورته وي دې ته ویلشي ما كنتم تعبدون قالوا ما كنتم تعبدون سوچ تاسو عبادت کولم د چا عبادت مقوله قولی ہوئی كنا نعبد من عبادت کول او غیر من الله او غیر السلام چې الله ذکر قال بل کذبتم تاسو متخذ الله من صاحبه ولا ولد یتوګنو الله تعالی صاحب من لري الله تبارک وتعالى خپل مقدر من لري بیبي من لري ولا ولد الله بچی من لري دې ملک موثر تاسو کې فما تقول فما تقول تاسو څه تدروي قاضي عطشنا يا رب يلا تبارك وتعالى من سخط شيء سوفنا ممكن ان يا رب بركه النار اليه
ته اشاره وکړي انا تردون آیا تاسو ولې نه دی ٹھیک ہے ها ورشي کنه دې طرف ته ورشي نو دې ته چې موږ دا طرف ته ورشي نو فيحشرون الى النار دې وجمع کړي شي ورته او هغه طرف به اشاره وکړي چې کأنها سراب يحسم بعضها بعضا ويكدا سراب دې دا هغه سراب دې ما دې وبا دې چاله بعض لرا دې ته بدا ښکار شي چې دا سراب دې سراب هغه بیابان ته ویل کېږي هغه صحرا ته ویل کېږي هغه برابر زمکه ته ویل کېږي چې ډېره سخته ګرمي وي او د ګرمۍ ټیم وي او سړی ورته ګوري تذکره چې دا اوبه دي تذکره چې دا اوبه دي لیکن دې سره چې بیا اوبه نه وي یحسبه ظمآن ماء اذا جاءه لم یجده شیئا نو ته ګمان کې چې اوبه دي سوچ مدن کې دې نو هغه د نن لري کېږي چې دا اوبه دي هوا زمکه ګرمۍ ټیم وي مستوي برابر دغه د تخکاری لکه اوبو په شان ده او خاص سره د اوبو په سره وي دا تخکاری لکه اوبو په شان چې زیږي چې موټر مدر کې اندرو دي چې حقیقت کې اوبو نیوي د اوبو په شان تخکاری نو څنګه چې کافرانو دبدا او بختار شي او دی بری شي جهنم طرف ته دی بری شي اندارنګا چې نو دی بګمان کوي چې دا اوبو دي دا شي او دې شي په انداز په جهنم کې ورغولې شي كتب لاش نو كأنها سراب يحكم بعضها بعضا ما تيب بعض لا داور ذات وختار لك بشان سراب بشان د اوبو چې ګمان کوي چې دین کې تل سره بچا کې په صحرا بیا باندې چې دا وګړي فيتساقطون في الناس وغلوا لشبه ورقصوا من النصارى نصارى براء ولشي فيقال لهم دين نصارى فبوليش فيقال لهم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فيقال لهم ماذا تبغون فيقول أخذنا يا ربنا فردنا قال فيقال إليهم ألا تريدون والذي يحشرون إلى جهنم وجمع كل شيء جهنم كأنها سراب يحكم بعضها بعضا فيتساءلون بما حتى إذا لم يشهد إلى من كان يعبد الله تعالى من دونه وقال إن الله رب العالمين في أدنى رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوا فيها الله تبارك وتعالى ذي ترى تجلسي في أدنى صورة اس الله پاک دینه معلومیږي فی ادنا صورت یو ادنا صفت باندې من الذي اغنا او چې الذي او چې الذي فيها فچا کې بدغه صورت کې بدغه صورت کې چې کوم جاری دی نو چې دا کوي دینه معلومیږي چې الله تبارک وتعالى زیارت د دینه مخکې هم خلق کوي دینه مخکې من الله زیارت کړی ذکر من الذي رأوه فيها چکم صفت باندې الله لدلو داخله ادنا صورت جو صفت باندې الله تبارک وتعالى وی کوم صفت باندې هغه صفت باندې چې کوم الله تبارک وتعالى صفات دي هغه چې موجود نه وي معلومه چې مخکې الله تبارک وتعالى زیارت دینه مخکې وکړل کوي او ټول په دنیا کې کېږي نشي او دې جملې دوه مطلب دي یو دا دې چې په عهد الستو کې ما دا وخت الله تبارک وتعالى زیارت هغه شی الستو بربکم کې دا ټول مخلوق د الله زیارت ده د دې الستو بربکم کې د الله زیارت د دې استحضار دا په دنیوي ژوندۍ کې نه لشي تا ته دا نه حاضرین الله تبارک وتعالى ما په کوم صفت کې او په کوم شان باندې مې لکه میدان حشر کې با دا رؤیت ورته یاد شي التب ورته یاد شي چې یاد شي نو دا به هغه صفت باندې نه وي چې کوم صفت باندې په عمد الستو کې هغه الله تبارک وتعالى دې او یا مراد ده د دې روایت نه مراد هغه اعتقاد یعنی الله با ادنا د هغه صفت نبی چې کوم صفت باندې د دې عقیده او الله اعتقاد نه مراد
چې الله تبارک وتعالى باندې د دې کوم عقیده وا الله په هغه صفات باندې هغه نوی هغه صفات باندې میندل نه چې میندل نه کی نو دی ورش نو قال فما تنتظرون قال فما تنتظرون نو الله وتعالى تاسو شي دی لاره تتبع كل ما كان تعبدو تعبيد شهر يوم امته هغه چې عبادت کوله او دی یا رحمان یا الله تبارک وتعالى دغه وزي نو قالوا يا ربنا پروردگار عارفنا ان في الدنيا افقر ما كنا اليهم ولم نصاحبهم ولم نحارب بیا الله جدا کې موږ خلقنا په دنیا کې یا ربنا عارفنا ان في الدنيا موږ راشي د خلقنا په دنیا کې افقر ما كنا اليهم ډېر محتاج هغه چې موږ دې ته ولا صاحبهم موږ دې سره ملګرتیا ونکړه په هغه حالت کې چې موږ دې خلکو ته ډېر محتاج وو په دنیا کې د فقر او د تنګدستۍ حالت کې موږ جدای اختیار کړی و دې خلکو نه موږ چې جدا شي وو د کافرانو نه د مشرکانو د منافقانو نه او داسې حالت کې موږ ډېر زیات محتاج وو او سورس تسل حلاکت مورس تسل نشو دا حلاکت دے اوس په جدای څنګه اختیار چمو جدای اختیار نو فیقول انا ربکم فیقولون نعوذ بالله منک مکتانا فنا منګتانا فنا غواړو نو دی بلا تبارک الله ته چې دې کوم شدت دې کوم تکلیف دې الله تبارک وتعالى دا زمونږ نه لري کې دا زمونږ نه هغه لري هغه خلق چې د الله خلاف او د الله د حکمونو خلاف او د الله پیغمبر خلاف نو موږ د درجه حاجت نه سره ضرورت نه چې موږ خپل ځان کې دې ته محتاج وو نو موږ دې سره مخالفت هغه نه کړې او موږ چې دینو دینا جدای د اختیار کړو او موږ کې نظام ساتي موږ ورته موږ شي ویني او سره سره د الله موږ نه جدا نو لا نشرك بالله شيئا مرتين او ثلاثه دوغل یا دې دربارو حتى تدي پر انما بعض نقالو قرين ان قلبا چې دې کو ګرځي فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفون بها نبي الله ورتوي چې سره بينكم تاسو ما بين تو بينهم الله تبارك وتعالى ما بين آية يوم نشان شر يوم نخا فتعرفون كتاب بيجني الله لا بها نشان واني فيقولون لنا مؤمنان بوي نعم او فيكشف عن ساق نو کشف وشي لريوال وشي عن ساق لجانب ساقنا ويكشف عن ساق لريوال وشي لجانب ساقنا مراد هغه شدت دی هغه شدت هغه تکلیف هغه امر چې ډیر هیبت ناک دی ابد مؤمنانو نه لیکل شي هیبت پر نه لیکل شي او یاد ساقنا نور عظیم ذات نه مراد دی یاد ساقنا چې کوم نوې مؤمنانو ته الله تبارک وتعالى فواید الطاف او فضل کرم هغه الله پاک دې هغه فواید د مؤمنانو ته ورکي مؤمنانو ته داوت او سوغي فيكشف عن ساق دا علامه ده په مابین د الله او د مؤمنانو کې دا علامه ده ساق څه شی هغه یو جماعت د ملائکو او الله د تخکار کې او دا جماعت د ملائکو د پیدائش په لحاظ باندې ډېر عظیم ډېر غټي وي د کثاف من الناس دا هغه ته ویل کېږي چې الله تبارک وتعالى د مؤمنانو لپاره یو علامه ګرځولې ده صاف من الناس هغه سړي ته وایي چې هغه یو جماعت یو ټولې د چا د خلکو نو دلته یو جماعت د ملائکو بل پیدا شي دا به د دې نښو علامه وي چې دا الله تبارک وتعالى مؤمنان به الله تبارک وتعالى رؤیت هغه او باندې معنا ته چې دا په معنا ده رعب سره ده الله هغه خوف بل شي د مؤمنانو سره چې کوم خوف رعب بل شي چې مؤمنانو باندې کوم
هغه هیبتونه چې د مؤمنانو په عقلونو باندې احاطه کړی دا هغه بل غلبه کړی دا نو هغه به تنه لري کړی شي په دې وخت کې د مؤمنان دا مطمئن شي د دې په اطمینان داري په دغه وخت کې چې دې مطمئن شي الله تبارک وتعالى خپل تجلی وکړي دی الله تبارک وتعالى ته سجده باندې پریوزي مثال معنا خوف ازاله غرو د دې په عقلونو باندې کوم هیبت احاطه کړو هغه ټول سيزونه دا بدل کړی شي دغه راوي نو فيكشف عن ساقط فلا يبقى باقي وقادره من هذا سلطان لله جبر الله تعالى من تلقاء نفسه د جهاد نفسنا يعني د خپل نفس نو وجنه سيديه ولا خپل طریقې باندې خپل جهاد باندې معنا دار چې خالص سيديه کوله د الله لپاره دی وجنه نو چې ځان د خلکو نه اوساتي دی وجنه سيدنا نبی چې امید د خلکو نه اوساتي لکه منافقان چې د مؤمنانو سره سجده کوي هغه سره لپاره هغه دې لپاره کوي چې مؤمنانو نه ځان اوساتو مؤمنانو ځان بچو او دې لپاره کوي چې مسلمانانو نه منتصب ملاوي شي کمال د غنیمت مونږ دي یو څه شی وشي یو 100 روپۍ کومه په ملاوي او دې لپاره کولا چې مؤمنانو نه ځان کې باندې بچو د مؤمنانو غوډه وځي د مؤمنانو بلند کې دې لپاره هغه نه چې چا خالص د الله رضا لپاره پیدا کړی دا لله فی الناس دې کړی خالص الله رضا لپاره حق کړي مدد ضروري توفیق الله پاک هو فلا يقام باقي فائدې چې من کان یسجد لله فائدې الا اذن الله الله اجازه کوي د لپاره د سجود په سجدي باندې اذن دا په معنا د سهل سره الا اذن الله الا سهل الله الا هون عليه الله بآسان کی عبادت الله ولا يقال صفات من يعبد تعالى جل وعلا اتقاء ورياء تجه کول اتقاء د پارلسان ساتل د توینا ځان ساتل د توینا ورياء او د پارل ویر د خلقونه ویر د اتقاء دا ویل کېږي ځان ساتل دا احتراز من السيف ټول نظام ساتل چې د مؤمنانو ځان بس کما دی راته څونه وای دعوته نو وریا او دې کول لپاره دریا دې لپاره کولا چې خلق ته ځان وخی الا جعل الله مگر الله به وګوري ظهره شاد دې صفقه واحده دا به الله وګوري صفحه واحده سبب دا اډو کې د بلاد ویلې کېږي د دې د ملاب او ورې صار قفاره واحده دا به یو حوار وګرځي یو اډو کې وګرځي لکه پشان صحیفه او د کاغذ باندې ملاب کوزيږي کوز دل باندې ملاب نه غوي قدرت به الله نور کې په سجدي باندې چې ریا وځي کړی ځان خاطر وځي کړی هغه ته طاقت ورته نه سجده کې وته کېږي کړي نه شي یا بنیږي او په سجده کې ځان به ورې درځ ځان یا پتا څنګه اندامونه باندې شي تبقتن كلما اراد سريرا كان ايام يجدوا في الخطا على قضاه دعوه للسرواني ثم يرفعون رؤوسهم اغنبات سرون فوتكي وقد تحول في صورته التي راوا فيها اول مره وقد تحول فتحديث بالذي في صورة التي قامت فتبانا أو شديد فيها قامت فتبانا أول مرة أول سري دا امتحان دا الله کرم دا په عباد باندې امتحان او بعض علماء په دې حدیث باندې دلیل نیولل سو يدعون الى السجود فلا يستطيعون الله فرمایي قرآن کریم او دې حدیث کې دا په دې استدلال نیولل تکلیف بیماری وکړ نه دې ته بار او بری شي طاقت سیدی بنوي دا اصل د طاقت د دین چاو د الله
سجده به کوي بس او به ورځي به شام نشي کولی ځکه چې ټیټېدی نشي او تاویلی نشي لیکن په دې باندې چې چا استدلال کړي په تکلیف باندې حساب باندې موږ د استدلال بالکل نشي کوي ځکه اخرت دا دار تکلیف نه اخرت دار تکلیف نه او دې ته الله تبارک وتعالى دې وایي دا امتحان دی الله پاک د دینه یو امتحان اخلي امتحان هغه ده د دې حدیث نه بعد دا سوال چا کړی دا توهم کې دي چې منافقین بم الله وی د مؤمنان منافقین دیوم د الله تبارک وتعالى رؤیت ده دغه الله رؤیت شو دا نه بعد بیا به سجده کوي منافقین هم دي بعد خلق دا مسله کومه ده دغه تبقى هذه امه فيها منافقین موجودين فياتيهم الله تبارک وتعالى دې تراتک داوود لیکن تقریبا اجماع ثابت ده چې منافقان د الله رؤیت دار نشي او په دې حدیث کې تقریبا په دې باندې نشته چې منافقان به د الله رؤیت حدیث نه دومره معلومیږي چې د مسلمانانو د منافقانو په مابین کې جمع د دنیا کې جمع همدارنګه التبم دوه دي نو دی و الله تبارک وتعالى دی ویني دی مؤمنان منافقان دواړه به دی جمع دی به صورت ویني هغه صورت چې الله پاک چې کوم صورت باندې ادنا صورت باندې وفویني دا بنا رب العالمین نه دی ویني نو هغه نه بعد په الله تبارک وتعالى مؤمنان ویني منافقان به دی وخت ذکر د قران کریم د احادیث مبارکو د ټول دلایل په دی باندې دال چې منافق دې ته د الله دیدار ځان کیږي نه یا دا دانه نو به يرفعونه وقد تحول في صورته انا دا چې دینه و معنی ظاهر ماغا او درویت چې کوم معنی دی هغه بدل شي الله تبارک وتعالى وتجليه في سورته التي رأوا فيها أول مرة فقال أنا ربكم فيقولون أنت رب دي وقت منافقان دابن نو دی ورسرونه پورته کی او بیب الله پاک ورزلی په هغه صورت باندې چې کوم صفت باندې الله دې په اول در باندې نو فقال انا ربكم دینه معنی بدلی ضرورت نه لري کړش الله به تجلی وکي الله وستاسو ثم يضرب الجسر يبقى ورش تابل على جهنم وجهنم باندې وکول دا ورش چې کول ورش وتحل الشفاعه او نازل بش شفاعت سفارش بچی کې نو شروع شي ويقولون اللهم سلم دی وی انبیاء علیہ السلام بقول دا وی اللهم سلم قیل یا رسول الله اذا الله پیغمبر مل جسر دا پوست شری نبی علیہ السلام دې تحزن مذلت دا زیره دا د قدمونو د خویدل زیره دې کې په قدمونو خویږي تحزن مذلت یو معنا دا هغه ته ویل کېږي چې قدمونو په کې نه راخوږي قدم چې دې قرار پکې نشینا د حضرت شمسو معنا دار مرچ نه هغه مایل شو حجت داحدت دا چې دلیل د چې ثبات نه لري ثابت پدې پاتې کېدل نشي تحزن مذلت دا زیره چې دا چې دې نو خویدل هغه دې چې خویږي په دې قدمونو فيها خطاطيف نبی السلام فيه طلبان دي خطاطيف وكلاليب خطاطيف او كلاليب خطاطيف او كلاليب دا دوار کومو ته ویل شي خطاطيف بوي همدارنګا كلاليب بوي وحسك او همدارنګا حسك بوي حسك کلالیب دا چې د یو معنا دا خطاطیب وبوي او کونډي وبوي وکلالیب او کونډي وبوي او دانګه وحسد او میخونه وبوي کوم میخونه وبوي
تكونو بنجد داوی په نجد کې فيها شويقه دې کې ابد بوټي وي شوق وي حسب میخته ویل کېږي نو معنا دا چې نو داسې وي دا میخونه چې کوم په نجد کې دي په هغه کې چې نو هغه غني وي يقال لها ویل کېږي د تعبان ویل کېږي دا زوغه ورواله د دې په شان دی او غټواله الله تعالی دې مخکې فیمر المؤمنون مؤمنان بصیری کثر العين فشان رب استرغو فشان رب استرغو بتجيږي وکل برق فشان برخنا بتجيږي وکبه فشان هوا وکثیر فشان مرغ وکاجاوی الخيل فشان فراسنو ورکاج فشان بخان مختلف داخل په اعتبار د اعمال سره کېږي اعمال باندې داخل هغه کېږي فناجن نبال سره بنجات من دل کېوي مسلم وسلامتیا بشي بغیر تکلیفنا بال قلبتا نجات ميناو شي نجات مسلم وسلامتیا بشي ومخدوش او بال قلب زخمي کړي شي پونډه ورته واچول شي پونډه ورته ونغلي دې نه کې نه زخمي بشي بسري او مرسل او مخدوش تحریب کړي مرسل او غیب کړي ومقدوس او بل هغه کړي به مقدوس دا هغه کېږي چې دا سنا او چې نو پخې دا دواړه چې نو په ترجمه کړي شي او یو دې په ورډول شي چې مقدوس ویل کېږي چې پخې پوتړي لا سنا پوتړي لکه تاسو تیار مانو سلوان نبی کی څنګه دي دي امي خطاوي چې د خطابان علي دم دي دا عام خطابان نه خدومره قرآن هغه ما سپورت دي نو مخ علي کړی دا چې د نیم چې خلګي هغه علي پخې نه په مخکنی مو تړي مستنی مو تړي دا ټول پخې ضرور ولا پخې وته دا جوړي راوړي هغه به ځوان په دې حرکت نشي مقصود دې ته چې پخې لاسونه دوار معنا پخې وتړل شي پخې لاسونه چې پخې وتړي دا کوه هسي راواله غاړه شوا چې زور وکي دا پخې غاړه تراوي سر تراوي جسه کو دې ته مقدوس وي با کړه مقدوسن دا چې نو مقدوس وي فی نار جهنم بقول جهنم کې لاسونه پخې تړل شي وي او وګرځول شي په ځای کې بقول جهنم کې مقدوس صوت شدید ته ویل کېږي مقدوس معنا دادا صاحب ته نهایي وي هو الذي هغه کس ویل کېږي چې لاسونه په جمع کړي شي نو دې کې وګورځول شي مقدوس سوق شدید کې ویل کېږي سخت په شړل شي په نار جهنم په اور جهنم کې دا درې تفصیل اور د جمانا دا چې دا کونډه واچول شي او چول سره دا واچول شي ما په دې نه مسرایو نو څنګه مدرسې دو سره باندې جهنم کې دا کل صوت شدید ته ویل کېږي چې لاسونه په کوتړي دا چې غون په معنا ده نه دا اورول شي حتى تذيب لنا خلص المؤمنون من النار شكل المؤمنان خاشد اورنا نبی رسول الله هو الذي نفس بيده ما قسم فان ذاتن چې زمارو د ځان کې مؤمن احد مشترک منكم استاسن باشد مناشده لله غير زياد ومؤمن كلا تبارك وتعالى في استيفاء الحق وتروار الحق من المؤمنين المؤمنان لله تعالى يوم القيامة فرد القيامة لإخوانهم الذين تآرون فارفتنا لشكور به بلسم هذا التصنيف فاغذا چې فرد القيامة کې دا مؤمنان کوم مطالبه الله نه کوي سخت مطالبه کوي چې کوم جنتیان دي دا اورونو د پاره چې کوم جهنم ته تیرې سخت مطالبه وکړي کله مطالبه وکړي ډیر سخت د مسلمانانو سفارت وکړي چې الله موږ ورونه دي مؤمنان دي او دیم راځي جهنم نه دا راځي نو ډیر سخت دلته استیفاء استیزاء اندارن استقصاء او چې دنو استیفاء او استقصاء دا ټول الفاظ راځي
نو معنا دا والذین فی ما من احد منکم باشد مناشدة لله فی استهزاء یا فی استهزاء یا فی استهزاء بچا کې په طلب بچا کې د حق د مؤمنانو نه الله تعالی په ورځ بچا کې د قیامت کې معنا دا ده چې تاسو کوم مطالبه کوئ په چا کې په دنیا کې خدا مؤمنان ورونه چې د خپل مؤمنان ورونو سفارش کول د قیامت کې کوي قیامت کې هغه کوي دې د الله تبارک وتعالى نه سوال کوي د الله نه مطالبه کوي الله سچي وي په چا کې کو نو دې سفارش کې د ذات طلب څوک نشي او یاد راغی چې نو فی استغفار سچا کې پورا والد حق یا فی استقصاء فاخر تر تولد چا کې د حق کې اخر تر تولد حق کې دې څومره پورا حق وایي اخر تر تولد والد خبرې مستقلی سفارش کوي الله تبارک وتعالى مومنان ولدي او دا ابا تمره طلب څوک نه کوي لکه څنګه چې مومنان د قلوب لپاره طلب کوي او دا حق وایي چې الله جهنم نه راوړي الذين في النار يقولون ربنا اي پروردگار زمان الله تبارک وتعالى وسوابي قالوا يصومون معنا مثل الوجه يريدون من قولا ويحدون حجم قولا دا حدیث بيو معتزله او خوارج باندې رد ده معتزله او خوارج ځکه معتزله او خوارج هغه دا وایي چې سړی ګناه کوي چې نو دا مخلص النار ہے دې اتفاق ہے مخلص النار وګوره موږ نه نکړي ګناه کبیره دا حج نه نکړي چې جن موږ نه نکړي یوږي نو دې په ګناه کبیره د وجه نه اعمال د وجه نه داخلي دي چې باندې اعمال کړي دي موږ نه هر څو ګناه کبیره کړي د جهنم ته دي په بیا د جهنم نه راځي دي مخلص النار د ګناه د وجه نه کړه جهنم ته راځي مخلص النار او دا حدیث په مرجئه او باندې راځي وګوره روزي نیولې دي مونږ نه کړې دي حج نه کړې دي او د ټولو نه بعد د باندې ګناهونو د وجه نه جهنم ته تللې دي هغه چې ایمان راوړي ایمان نه بعد ګناه ته هیڅ ضرر نه رسي نو معلومه شو چې سره د ایمان نه اهتمام د اعمالو په کار دی سره د ایمان نه یوازې ایمان باندې کار نه کیږي سره د ایمان نه اهتمام د چا د اعمالو په کار دی چې د اعمالو اهتمام دا وکړي ولی دغه مرجوي چې ایمان دراوړ عملونه مکوې سم کوا املک څنګه چې کفر پر طاعات چې دنو فائدہ نه رسي ایمان سره چې دنو معصیت ضرر نه رسي نه ایمان سره سره اهتمام د اعمالو کوا جواز داخله نه ده د داخلي سره سره چې بارن کې کوم قوانين لیکلي دي نو د هغه لحاظ ساته هغه لحاظ دا ساته انت دی ویلي دي په بارن کې زماري قسم په خدای وي چې د سبق پابندي وکوم شکل احد نامدا قسم دې کړې سبق پابندي وکوم او سبق یو دې کې سبق دې سبق کې نه هغه څه سره کوه نظر عهد شو نه یواز ایمان د اعمال پابندي مو یواز داخله نه د قوانینو پابندي مو دې فيقال لهم اخرجوا من عرفتم وباقي الرسول چې تاسو کې یعنی اخرجوا دې جمله کې په دواړه فرقو باندې رد ده باوجود د ګناهونو نه مخلص النار نشو ګناهونه کړی دي مخلص النار نشو نو معلومه شو په ارتکاب د معصیت سره سره د دایره د اسلام نه خارجيږي مرتکب د معصیت دی ګناهونه ورکه په دایره د اسلام نه خارجيږي نه دایره اسلام نه خارجي نو الله وفي حضورات من عرف ورسول الله في جانب فتحرم صورهم على النار حرام بکړي شي دي صورتونه په اور باندې لکه چې دې اور کې سوځيږي دې اور په سيدي نو څنګه راوړل لکه چې وو څنګه نه نوځي دې صورتونه باندې په اور باندې حرام دي ته بس نه وي او لاندې یو دا چې نو بليږي وا او دا مؤمنان چې کوم سفارش کې الله وتعالى خپل انډیوالان منځري راوځي
دیوالان منګري اگر او باسي او دې چې اور ته دې صورتونه اجساد الله په اور باندې حرام کړی دی په کې ګرځي اور به سزا نه اور به نشته نو پيقولون ان هو واسي خلقا كثيرا للكسان فاخذ النار چاوي سوسو بداوي چې ولې به اور دلاره اعلان سے سامنے هي په دې پورې وایي په دې نندنو پورې چې باد چا سره ګناه کرا یوان ګناه کرا دې ورکو واسي ثم يقولون لوجه ربنا ما بقي في احد ممن امرتنا بكتاب الخلق فيقول لا ارجو وقشي لا شيء فمن وجدتم تاسي ذكي في قلبه مثقال دينار من خير فاندازر مثقال من خير بي فاخرجوه نتاسقوا باسي وسدلتا مثقال دينار من خير بلکہ راضی مثقال نصف دینار من خیر بلکہ مثقال ذره راضی ذره دلته د خیر نه مراد هغه یقین دی معنا دار تاسو ورشي چې مجرد ایمان باندې یو شی ظاهر وي چې مجرد ایمان باندې یو لکه ظاهر کړی وي نو هغه د توبه کني مجرد ایمان تصدیق نو هغه تجزا او تقسیم چې نه هغه نه قبلې معنا دا چې دې ایمان نما سوا عمل صالح کړی وي ټوټه ونی لوګونی وی نو عمل صالح کړی وي نو هغه تاسو راوبا هغه تاسو راوبا مثال دا دی ظاهر دې کړی په پټ دې کړی دی سره چې دې نو عمل یو کړی دی ټوټه عمل نامه کې څه نشته تا اوس عمل نامه ملایکی دا به درې چې په خپلوانه سوي لیکلي ګرځول اعمال لیکي نو مثلا پزړه کې دې شفقت د یتیم باندې راغلي مسکین باندې راغلي زړه کې د الله تبارک وتعالى نبی راغلي نو الله نه ویری درې یعنی چې دې نو هغه صادقو نیتی هغه صادقو او دا چې زونه د ایمان نه زیاتې چې زونه دي لا شي دا خرج من دار او واسه دا او واسه بیا لاش نو لاش نو فمن وجد من خير فأخرجوه فيخرجون ربك خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم ندع فيها أحدا ممن أمرتنا به ثم يقول الجهم ومن وجدتم في قلبه قال للذين من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم ندع فيها من بين خلقك ممن أمرتنا به أحدا يوتن ثم يقول له ومن وجدتم في قلبه قالوا للذين من خير فأخرجوه فأخرجوه فيخرجون خلقا مخلوق ثم يقولون ربنا لم نزل فيها خيرا صاحب خير صاحب خير صاحب خير شو هغه موږ په دې کې دا پرې نو بدل موږ هغه ټول دا راوي ستو معنا دا مثال ذره دې کې اشاره دي کړه چې عمل د الله په دربار باندې هغه معتبر دی چې هغه په حضور د قلب باندې وي هغه دار چې ستاسو د نیت په کې نو هغه معتبر دی خالص وي او دینه معلومه شو چې ایمان کې په اعتبار د اعمال او ثمرات سره زیادت نقصان دا کیږي لکه چې ایمان د دینار نسبی دینار او زره خبره دی نه راځي اعتبار د اعمال ثمرات سره دا کیږي یمن صاحب د خیر چې نه دا په کې نه دلته وكلام النبي الخدري رضي الله عنه يقول إن تصدقوا بهذا الحديث فقروا إن الله لا يحب مثقال ذرة من شيء وحسنة يشارك ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فيقول الله تعالى شفاعة الملائكة وشفاعة النبيين وشفاعة المؤمنين ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبل قبضة من النار قبضة شجن ما يسع الكف شموت كف كشجن كم شيء زيغي موتي كي زيغي نو الله تبارک وتعالى فيقبل قبضة موتي كي براواهي موتي من النار ذكورنا يخرجون منها قوما يبداروا فاسدين يقوم لم يعملوا خيرا قط كذي عملني خير قط هرگذا در کشیره مولا مراد خیرنا چنون کی شی چنون اصل اقرار بالشهادتين الذي شی معنا دی خیر به طرف وینو نو احادیث باندې دال دي او قاضیان رحم الله وی چنا تبارک وتعالى رحمتي دا هغه کسان دي چې دې سره مجرد ایمان دي
خالص مجرد ایمان او دا هغه فضلی چې الله تبارک وتعالى اذن د سفارش د مؤمنانو د انبیاء علیه السلام د په حق کې نه کړي تاسو خبرو لشي چې الله پاک دې جنت نه کړي الله تبارک وتعالى سفارش نه کړي چې دا د خلکو اذن د شفاعت شي نه دخل بچي دې نو او استریشي فدعاهم حرمة يقين بنبي بأمرهم استریشي داخلي قد عادوا لي بدري قومن دې ټول په دې دې کار بدلې قد عادوا دې دې قومن دې چې نو کار ټول شوی فيقيمون دينهم في أفواه جنة لبوم ودشي فمن فقرد الجنة وقاتل في ويلكين هذا حياة فيخرجون ودي برمو ودي كما تخرج الحبة لك أن تجدرون بجراوي دانا في حميد التالي أما تقول تبلي سيلاب ألا ترون حتى سجبري ديناني لرا تكون شدوي إلى الحجر دانا شدم سيلاب رولي وني أغد تلالش قاني تلالش أو إلى الشجر يوني تتكيشي ما يكون هذا دانش الى الشمس وسيفر وأفردر هذا جوري بيو هذا چنو هذا شنوي جوري وما يكون هذا شوي من هذا دانين الى الجلد سور كي يكون ابيضا هذا شنوي فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم منتبه درع بالباديه تساوي سروي كصحراكي ذاك صحراكي مالني انت اووريشي سيلاوريشي به دانه ویني چې کان به قرار راځي د ونی به قرار راځي یو مرته راځي یو سوري دا هغه سره کوي نو قال فيخرجون الجنة ويستلشي داخل كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم دی به استلشي په شام د مرغلو في رقابهم دې په چاته په غاړو کې خواتم وي دا څومره د عیبنا بلکې د انعام الهي چې جنو هغه اظهار دی انعام مراد د خواتمنا معنا یو شی ویل چانه د ذهبنا یا د نور سجونو د جواهراتنا هغه د دې په حالو کې مدي اچول شي دا علامه د دې په جلد دي شي او دا تحبیب مرغلو له طرف ته پای کې ورکړل شوی دا او په پلاکې دوه ورکړل شوی دا دې مساس کې رنگونه تازه وي پلاکېږي او دا چې په صفایله مرغلو په شانتا دا هغه تهمت امتیاز دا چې په حالت کې اچول شي د عیب نه بلکې د انعام الهي اظهار دی دا هغه مخلوق دی چې الله تبارک وتعالى باندې انعام کړی دی یعرفون فی جنب ذکر اهل جنت دیو فی جنب هؤلاء الکسان وتقام الله الذين ذكر الله ذکر رسول ادخلهم الله جل جلاله فی جنت بغیر عمل عملوه بغیر عملنا چې عمل کړی د اعمال د جوارحنا هیڅ عمل د جوارح نه کړی مجرد ایمان دی بغیر عمل بغیر چې عمل کړی ولا خیر قدموه او سنیتی چې کوم د اعمال د قلوبنا ولا خیر یو عمل د اعمال د قلوبنا قدموه دې مخکې کړی نو ولا خیر قدموه معنا دا یو عمل د قلب دې مخکې کړی نه دا نه د سره یو عمل د اعمال د جواهر او جوارح د اندامونو بیان کړی نه دی بیان نه دی کړی بغیر عمل عملوه ولا خير قدموه دلته پرویت کې نو بعد یو روایت کې ذکر چې قدم راځي ولا خير قدموه بغیر د خیر نه چې دې مخکې کړی ولا خير قدموه ولا قدم قدموه نو موږ وایو دلته د خیر په ځای باندې باندې چې نو قدم لفظ راغلی نو امام مسلم رحمه الله دا وایي چې دلته ولا خیر قدموه نو په دې روایت کې لفظ د خیر هغه راغلی نو دیو جنابین اوست ولا قدم قدموه نو دا ولا خیر قدموه ما قد دې نو اوست امام مسلم رحمه الله هغه بیا هغه چې دې دی او هغه بیا ذکر اشاره دې ته چې دا روایت ولا قدم قدموه ولا خیر قدموه امام مسلم رحمه الله ذکر ولا خیر قدموه ولا قدم قدموه قدم خیر هغه عمل ته ویل کیږي چې هغه د زړونو سره تعلق لري
دې ایمان نه ماتوا نه په جوارح باندې عمل کړي نه په زړه باندې څه عمل هغه نه او قدم په معنا د خیر راغلي بعد کې قدم راغلي بعد کې خیر راغلي ولا خیر متبر ثم يقول لمن لا يدخل الجنه فما رايتموه فهو لكم ما جاء سنن الله فارشوا فيقولون لقد أعطيتنا على كل أهل من العالمين فيقول لكم أنت أفضل من هذه هذا فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا فيقول ذلك فلا أصبر عليه بعضهم أبدا ذنوب كثير من رسول الله قال أجل قال وعلى يستطيع أعمال الأمة في هذا الشفاعة وقلت له وإذا حديث ما قريب عن شيء نقول الصلاة إيمان نقول الصلاة ده حديث جدل تكما ذلك الشعر ندان بيباني قولوا صل في ده حديث بشفاعتي وقلت له أحدث بهذا الحديث عنك أنك سمعت للتالي ليس يسعنا وجنا بين عمه بيحكوا ده حديثه ما ليس يسعنا ده أو ده حديث تبينه ما سمعش قلت ليس في هذا الأمر لكم متابعا قاتلين إلى أن سعيد النبي إلى أن تجد أسمع ما قد عن أبي سعيد الخدري أنه قال قلنا يا رسول الله أن ربنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدعون في رؤية الشمس إذا كان يوم تحول قلنا لا وسقط شرول الحديث لنا وسقط ما وجه الحديث لنا حتى تبين قضاء آخره كأخذ وهو نحو حديث حدث في ميدان ولا بعض قضيه بغير عمل عمله ولا قدم قدموه ولا خير قدموه ألت خير رغلي دم قدم فمعنى الخير فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثل معهم قالوا أبو سعيد الخدري بلغني أن الجزاء أتت من الشعبة أتت من الشعبة أحد سر اليقين وليس في حديث ابليس فيقولون ربنا اعطيتنا على فرض اهلا من العالمين وما بعده فاخر به الانسان حماس اقرار كبير كل اقرار كبير قول باندې کوم ليس الانسان ما خبر راکړه تر اخره پورې کوم حدیث ویلي هغه دی باندې اقرار كبير کول د حدیثه دا ثابت الله ان البلوغ جايو حضور جالس ومن قال حدثنا أبو بن جابر قال حدثنا جعفر بن عمرو قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا زيد بن بإسناده ما حفظ أو رجال الصحيح لا فشان الحديث الحسن من يسأل الإلهي وقد زاد هشام يقال في ونكس شيئا أو نقصان بتجربه لا إمام مسلم رحمه الله جديد من أسلم رويت عطانا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أمدان رويت زيد لكن بدل إسناد ماني نو د درې شاګ یو حفص بن مهدان سعید بن هلال هشام بن مسعود درې شاګ دا خو روایت حفص او سعید نو مخکې ذکر روایت هشام دا په اعتبار د اسناد سره دا څه لکه چې کوم حدیث حفص او سعید دی او من حيث المتن دا څه لکه په شان د حدیث حفص متن هغه څه او سند د حفص او سعید دواړو په شان دی او متن یوازې د حفص الله